موږ دا تنګیږو ولې خفه کېږو به نه ښه صفا صفا خبرې به کوو موږ وایي دا ژوند ولې تنګ شوی دی ټیک د قیامت علامه هم یوه دغه علامه ده اصل کې زمونږ ژوند چې تنګیږي دا د قرآن د اعراض په وجه باندې قرآن دا فیصله کړي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا چا چې د قرآن نه اعراض وکړو زما د ذکر نه اعراض وکړو فإن له معیشة ضنکا نو د هغه دپاره به تنګ ژوند وي تنګ ژوند دوه قسمه دی یو حدیث کې راغلی دی چې مراد د دې نه قبر دی چا چې د کتاب الله نه اعراض کړی په قبر کې به ژوند تنګي لیکن نور مفسرینو دا میلي چې دا د دنیا ژوند ته هم شامل دی زموږ ژوند چې نن تنګېږي دا په دې وجه باندې چې موږ ته ټیم نه میلاوي چې موږ قرآن له څه ټیم ورکو موږ اصل کې د دین نه لرېوالی دی د دین نه خبرې ده نو مصائب مشکلات په عمر څومره سیوا شول خاص کر بیا د حکومتونو د سیټ نه وګورئ څومره مشکلات سیوا شول ځینې خلک ای د غربت د وجه نه خودکشي نه کوي د غربت د وجه نه رزق ورته نه میلاویږي خوراک ورته نه میلاویږي خلک مجبوره دی په دې باندې چې یا به خودکشي کوي یا په غلاګانو کې مبتلا کي او غلاګانې به کوي زمانو دلته حدیث کې دا هم دی چې یو سړی به ارمان کوي چې ارمان دی چې په دې قبر کې زه پروت وي ارمان دی چې په دې قبر کې زه پروت وي دا ارمان کول ګورئ زه جایز نه ګورئ ښه دا مسله یاد لرئ مخکې ما تاسو تفصیل یې کړی کله به یو کار جایز وي خو یې به علامه د قیامت کله به یو کار علامه د قیامت وي خو لیکن کار به جایز دی ګورئ دې حدیث کې دا دی چې سړی به تیریږي په قبر باندې او ارمان به کوي چې ارمان دی ایسته مړ وی نو ښه به وي دا کار ګورئ جایز نه دی حدیث صحیح کې منه راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې یو تن د مرګ ارمان نه کوي مرګ ارمان مه کوئ مرګ مه غواړئ ځان له ولې شاید کیدای شي یو سړی هغه نیکوکار وي چې نیکي به سیوا کړي او که چېرته بدکار وي چې توبه به وباسي نو ولې مرګ ځان له غواړي سر لہذا د مرګ ارمان دا بې فایدې دی لیکن اصل کې به دې حدیث کې د قیامت علامه موږ ته ښودلې چې مشکلات مصائب تکالیف به دومره په دې خلکو باندې سیوا شي چې خلک به په خپل ژوند باندې تنګ وي خلک به پر خپل ژوند باندې دومره تنګ شوی چې مرګ ته به تیار یې واقع ډېر خودکشي د وخت په وخت باندې وس کېدلی شي ملكتم روحنا